انسان چې کوم دی انسان دا د انس نه دی، د انس نه انس چې کوم دی دا ویل کېږي محبت ته، مینې ته. اوس داسې مینه چې هغه مینه د شریعت په دایره کې دن نه، نو بهترین چیز دی مینه چې د الله تعالی سره وکړي، د رسول الله مبارک سره وکړي، د الله تعالی د کتاب سره وکړي، د الله تعالی د نیکو بندگانو سره وکي، د صحابه کرامو سره وکي، د الله تعالی د کور سره وکي، د خپل مور پلار سره وکي، د خپل بیبي سره وکي، د خپل بچیانو سره وکي. بهترین چیز دی. او چې بچا کې مینه محبت نه نو دې ته انسان نه ویل کی، او یا بچا کې داسې مینه محبت ته چې هغه د شریعت د دایرې نه بهر دی، نو په نوم انسان دی خو انسان نه دی. اسی ورته ویل کېږي چې دا سړی انسان دی، خو دا په اصل کې چې کوم دی دا سړی انسان نه دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، تاسو به نوم اورېدلی شاید، د هغې دا کرامات خلک ذکر کوي. د الله تعالی ولی و د الله دوست و. یو ځل ناست دی او خادم راغی، هغه ورته وایي شیخ صاحب کومه سمندري جهاز چې زمونږ د کاروبار را روانو، نو خبر راغی چې هغه جهاز څه شو، هغه جهاز ډوب شو او سمندر لاندې کې هیڅ پته ونه لګي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل سر کته کا وی الحمدلله. سلګ وخت بعد خبر راغی شیخ صاحب هغه جهاز چې کم کاروباری سامان چې پکې زمونږ غو هغه بالکل روغ صحیح سالم واپس راورسید. سره کته کا وی الحمدلله. چاته تاسو کې چې صاحب تاسو باندې خو اثر پرې نه وته، جهاز ډوب شو په هغه وخت کې هم تاسو وی چې الحمدلله. جهاز روغ صحیح سالم را ورسید په هغه وخت کې هم وی تاسو چې الحمدلله. وجه څه ده؟ وی د جهاز سره زما څه کار نشته دی. کله چې دا خبر را ورسید چې جهاز ډوب شو، زه خپل زړه ته کته شوم او تاسو مې ته وکړ چې به دې جهاز پسې خفه خو نه د الله تعالی سره تعلق ختم شوی نه دی. وینا بالکل زه د الله تعالی په ذکر او اذکار کې مصروف یم او په جهاز مې ورو څه کار نشته. نو ما وی چې الحمدلله. تاسو مو وای الحمدلله. او جهاز چې روغ صحیح سالم را ورسید، نو په هغه وخت کې ما د ځلنه تاسو وکړه چې د خوشحالۍ د لاسه خو د ذکر او اذکار نه ته جدا شوی نه، تعلق خو د رب نه جدا شوی نه دی. نو زما ظلمه ته وی چې که جهاز روغ راغی او که ډوب شو، په جهاز زما هیڅ کار نشته، زما زړه چې کوم دی د هغې تعلق د الله تعالی سره برابر و. نو ځکه مې بیا ووایي چې الحمدلله. داسې خلک چې د دنیا باندې د هغې هیڅ څه کار نه وی، دنیا لاړه راله، ته زندګي د خپله تېروه. د دنیا سره محبت ساتل دا څه ګناه نه ده، خو د شریعت په دایره کې به دن نه ساتي. دا زړه دا کشتۍ چې کومه ده دا به په سمندر کې ډوبې نه، که ډوبه دې کړه بیا هر څه لاړه ختم شو. د دنیا محبت به دومره ساتي، دومره چې ستا د دنیا د زړه دا کشتۍ چې کومه ده دا په دې اوبو کې صرف چلیږي. د دنیا محبت دا به کشتۍ ته دننه د زړه ته دننه نه راولي. که کشتۍ ته دننه اوبه راشي نو کشتۍ بیا څه کېږي؟ ډوبېږي، بیا ډوبېږي. او چې بهر تي نو دا کشتۍ چې کومه ده دا په دې اوبو کې بیا ګرځي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته د چین یو بادشاه شیشه را لېږل وه، عین نه کتلو دا شیشه دی ورته را لېږل وه. هغه په خپله خلوت خانه کې او په خپله کمره کې هغه لګولې وه. کله چې به د جمعې مونځ ته راوته، د اختر مونځ ته یا به چېرته داسې پروګرام لته نو ویښته
پټکې وغیرہ کپڑے دا به پکې صحیح کړل. یو ځل د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خادم دی هغه صفائی کوله د غلطه د صفائی په دې دوران کې د شیشه لاندې راو غورځیدو ټوټه ټوټه شو. وس دا خادم ډیر زیات خفه دی چې دا خو د چین بادشاہ را لېږلې و دا شیشه زبوس صاحب ته جواب ورکوم دا خو تحفه راغل و د چین بادشاہ را لېږلې و. صاحب چې کله خپل کمرې ته راننوت نو خادم رپیږي وی از قضا آیینه‌ای چینی شکست. فارسی کې ورته جواب ورکړي از قضا آیینه‌ای چینی شکست. دا الله تعالی په سلاوه د چین بادشاہ چې کوم شیشه راولې و اخو ټوټه ټوټه شو ماته شو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ګوره دا مونږ او تاسو نو څه جواب به مونږ ورکولې. هغه ته سوې وای خوب شد اسباب خود بینی شکست. خوب شد اسباب خود بینی شکست. ډیر ښه کار وشو چې ماته شو د لیدل او اسباب خو ختم شو. پس کې چې به ما لیدل قتل کول او وخت چې به مې ضایع کېده هغه شی مات شو اړو ګورم به نه اوس په شیشه کې اړو څه کاري پې نشته. که دا زما استاد و یو غټ چاله لاسې بادشاه خو لا پرېږده د بل ملک بادشاه دا جنت ګټل چې کوم دی دا ګوره د لوبو د ماشومانو د لوبو کوډاګۍ نه دي. جنت ګټل دا ډېره لویه قرباني غواړي. تکالیف په برداشت کې سختی سختی په برداشت کې دا غینه بعد چې کوم دی الله وغوښته نو تا به جنت ته بوزي. او مونږ او تاسو چې کوم دی ودی وې بیغمه اړو څه فکر راسه نشته چې مرګ هم را روان دی بیا سوال جواب بام زمونږ نه کیږي او بیا به د جهنم او د جنت په سلام کیږي. مونږ ودی په غټ خوب باندې ودی او چې څوک ودی نو وای داغه سکیږي نرکټی کیږي بیا نرکټی کیږي بیا داغه لکه هغه یو سړی وکنه دوه کسانو داغه میخې وي نو دواړه میخې چې وی هغه بلار به وي بچیو په خېټه کې او دا دواړه سیبان چې کم نه ناسو وته دا دواړه سیبان وته ناسو یو سړی ته را پاسې د دې می خدا مالک یو دا بل ودره چې دې را پاسې بهر تراغې نو د دې کم سړی چې را پاسېدلې د دا غمی خلنګ شو او دا بل هم چې کم دینو لنګې دا او بس لنګ شو. نو چې دی وکتل نو د دې غمی خ چې کوم هغه نر کټه راوړل دا پاسېدلې چې سو د دې غي نر کټه راوړل او دا غبل چې کوم ودو دا غي خزه کټه راوړل. معاشره کې عام اکثر مونږ دی غواو دی بچو کې یا د میخو دی بچو کې چې کم نه دی خزو ته ډېر خوشحالي وکنه وای لکه چې کټه راوړي نو خوي او سخی راوړي نو خوي دې ته مونږ خوشحالي. نو دا سیب ولګېدو هغه کما کټې چې د دې میخې راوړې هغه کټې راواغسو هغه بلې میخې ته ورپرې خو کټې راواغسو بلې میخې بیا چې راپاسې د هغه په سلاړ ویل کمیخې خلنګي شو دي وی تراشه وګوره کنه نو په هغه وخت کې خو میخې ته دا اندازه نه کیږي چې زما پکې کم بچي سي انسان خو نه دی میخه ده زناور دی او نه دی بچی ته دا اندازه کیږي چې زما مور پکې کم ده. هغه چې کله راغې وای کته نو هغه ویل که زما دی میخې خو نر کټه راوړل نو د چې سوګي دا غي هنر کټی کیږي.